الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن. مسلمانانو ورونو د خپل رب د خپل کریم رب په لکونو کربونو عربونو شکر ادا کوي. زه دا به م کموي ځکه چې الله رب العزت موږ او تاسو د اسلام د قرآن او د ایمان دولت را نصیب کړی دی، د توحید نعمت را نصیب کړی دی. ګوره په دنیا کې ډېر داسې خلک دي چې هغه غیر الله ته سجدې کوي، بوتانو ته سجدې کوي، بیا داسې بوتانو ته سجدې کوي چې هغه نه د خپل ځان حفاظت نشي کولی، زما او ستا حفاظت به څه وکړي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي، زما د رب فرمان وګوره، زما رب څه فرمایي؟ فرمایي والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. وی تاسو د الله نه ما سوا غیر الله تاسو را بلی او د داسې څیزونو نه تاسو مدد غواړئ چې هغه نه ستاسو مدد کولی شي او نه د خپل ځان مدد کولی شي، نه ستاسو حفاظت کولی شي، نه د خپل ځان حفاظت کولی شي. ژوندی مثال یې تاسو ته سیډ ته ښکاري چې دا یو بت دی، پته نه لګي دې ته به څومره خلک سجدې کوي، د دې به څومره بندګانې او څومره به د ده عبادتونه کیږي، څومره خلک به د ده نه د خپل ځان حفاظت غواړي، څومره خلک به د ده نه رزق غواړي، څومره خلک به د ده نه بارانونه غواړي، څومره خلک به د ده نه اولادونه غواړي، څومره خلک به د ده نه مدد غواړي. او هغه بت صاحب چې دی هغه د خپل ځان حفاظت ونه کړی شو، بره اوچتی او نیم لاندې وغورځېدو، نیم پکې داسې الټه را پرېوتو، په ځمکه باندې ذره ذره شو. ګورئ الله رب العزت نه ما سوا تباهي ده، د یاد وساتئ، دا په ذهن کې مراولئ. مسلمانانو ورونو مونږ او تاسو ته الله رب العزت د ایمان د قرآن دا کم عظیم دولت چې را نصیب کړی د دې شکر ادا کوي. او ډیر خلک بعضې ګوره مونږ ګیله کوو چې هندوان او کفار او دا که نه، د مسلمانانو په جامه کې نن سبا الله دې معافي وکړي دا کم خلک چې شرک طرف ته روان دي، په ځان باندې پوهېږي نه، د غیر الله نه مدد غوښتل، غیر الله را بلل، زیارتونو ته تلل، د زیارتونو نه غوښتل، اولاد د زیارتونو نه غوښتل، مال حال د زیارتونو نه غوښتل، دا ټول د دې شرک اقسام دي مسلمانانو ورونو. نو په ځان به پوه یم نه او د کرښې نه به هغه اړوتلی یې. لہذا دا کلپ کې مونږ او تاسو ډېر غټ عبرت پروت دی مسلمانانو ورونو، د دې نه عبرت اخیستل پکار دي او